أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. 23 نمبر آیات تے دے سورۃ بنی اسرائیل. دیدن اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد ذکر کئی د خپل حکم سره. په انسان باندې رونو دو قسمه حقونه فرض دي چې دا غي ادایګي به انسان هر وخت کې کوي. یو حق د الله دی، دویم حق د بندګانو دی. شریعت مطهره سلور بنیادی اصول خوذلی دي چې د انسان 40 غنټې ژوندۍ پاغه کې بند ده. یو حصہ د عبادت سره تعلق ساتي او سلور حصے د معاملات سره. زمونږ استاد سو ذهن داله چې کوم یو سړی عبادت کوي دا صحیح مسلمان دی، او چې کوم سړی عبادت نه کوي دا کافر دی. شریعت 5 بنیادی اصول دي. سلور معاملات سره تعلق ساتي او یو حصہ عبادت دي، معاشرات دي، معاملات دي. ډېر کرته یو انسان مونږ کوي، روزي نيسي، حج او زکات ادا کوي، نو د صرف د شریعت په یو حصہ باندې عمل کوي، باقي سلور حصے شریعت بغیر د عمل نشته تر سوچ د معاملات صحیح کړی. نو په معاملاتو کې عبادت حق د الله دی، معاملات حق د بندګانو دی. دا هم ممکنه درونو کې یو انسان ته الله تعالی معافو کی چې مونږ نه دې کړي، زما حق دې ځای کړي دی، زکات نه دې ور کړي، حج دې نه دې کړي، دارنګي روزي دې نه دینولي، زه دې معاف کوم. نو کامل امید شته چې الله مون خپل حق معاف کی. خدا سلور حصے چې کوم دي چې کوم د معاملات سره تعلق ساتي، دا الله ځکه نه معاف کوي چې دا متعلق دي د بندګانو په حقوقو پورې. نه چانه دې شی غسته دي، چاته دې کنزل کړی دي، څوک دې وهاله دي، چا سره دې ظلم جاته کړی دي، چانه دې غصب کړی دي. نو تر سوچ بنده نه معاف کړي، حدیث کې راځي الله یې نه معاف. نو دا سلور حصے انتہائی احتیاط پدې کې پکار دی، ځکه دا حق د بنده دی. د بندګانو په حقونو کې د ټولو نه اولنې حق د مور پلار دی. د آیات مبارکه کې الله تبارک وتعالى هم دغه خبره تذکرہ فرمایي، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. او فیصله کړی دا رب استا. قضا فیصله ته وي، حکم ته وي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. د قضا بل معنی د حکم کړي دی ربستا. الله تعبدوا چې تاسو به عبادت نه کوئ الا اياه مگر خاص د یو الله. دویمه معنی وقضى او فیصله کړی دا د مخکین الله تعالی، الله تعبدو چې تاسو به عبادت نه کوئ الا اياه مگر خاص د یو الله. وبالوالدین او د مور پلار سره به کوئ احسانا نیکی. الله مو ته دا حکم فرمایلی دی چې د مور پلار سره به احسان کوئ. نو الله تعبدو الا اياه کی معنی دا شوا چې الله دا حکم کړی دی چې د الله نه علاوه د بل چا بندگی نه کوئ. ول بندگی ستوي لکېږي رونو
علماء کرام ذکر کوي یو انسان د بلوغت نه واخله او د لحد پورې د مهد نه تر لحد پورې د الله د احکامات لاندې ژوند تیرول نوم د عبادت ته. مونږ عبادت صرف مونږ ته وایو، مونږ عبادت صرف روزه ته وایو، عبادت مونږ صرف حج او زکات ته وایو. دا عبادت نه ده. سلور حصے عبادتونه په معاملات سره تعلق ساتي. نا پوتور کې کمی ونه کې، د چا غیبت ونه کې، چا د پړه کې بغض حسد کې نه رانولې، څوک ونه وهي، څوک مړ نه کې، څوک زخمی نه کې. دا معاملات دي. په جب د چاړه زخمی نه کې نو الله دا فیصله کړی ده. نو د الله حکم د دې دنه رب کریم اتلس احکامات داسې بیان کی چې هغه د معاملات سره تعلق ساتي. هغه مختصر شاندار یو دا چې وآت ذل قربى حقه، خپلوانو ته دا غوی د خپلوالي حق ورکوي. دویم نمبر ولا تمشي في الارض مرحا، فزمک او تکبر سره نه ګرځي، په زور به आवाज نه کوي، په تکبر باندې باندې ګرځي، په غرور باندې باندې ګرځي. نو اتلس قوانین احکامات به الله داسې بیان کې چې هغه د معاملات سره تعلق ساتي. الله تعبدوا الا اياه، تاسو به عبادت نه کوئ مگر خاص د الله. نو د الله حکم تر مرګ پورې منل دا عبادت دی ته وي. وبالوالدین، او د مور او پلار سره به کوئ احسان نیکی. د مور او پلار سره احسان په درې درجو باندې کیږي ورونو. یو د مور او پلار سره احسان مالن کیږي، مال به لګي. دویم د مور او پلار سره احسان قولن کیږي، په خبرو کې به سره نرمي کې، مټا کې روټا کې سپک سپورې دا ورته نه وي. او دریم نمبر د مور او پلار سره احسان کیږي فعلن، په کار کې به سره مدد کې. د مور او پلار خپوته وکینی، خپې بوله چاپی کې، هغه له د اوداسن واخله تر هر قسمه خدمت به دا غوي په خپل کې. ما او تا چې کله کور ته خزر واده شي نو ما او تا پاغي باندې خپل قوانين لاګو کو. زما مور له بسار چې په خیر هغه له بخبې چا په کې او پاغي په आवाज نه راو باسي، او زما مور په ما ډیره ګرانه ده. ته چې د دې وخت پورې پیدا شوې تا په خپل مور په आवाज را ایستلې ده کنه ده. ته چې د دې وخت پورې رالو شوې ته کوم شپه د خپل مور او پلار خپل تناسه چې تاوله چا به کړی، کوم ورستا مور ستانه خوشاله ده. دا چې قوانین په خپل خزه لاګو چې پتا کې موجود وي بیا به خزه مني. نو کم کار چې تا په پوره ژوندۍ کې نه دا کړه ته په یو پردې تور سره باندې هغه لافظه چرته هم نه کوي. ها کته وې چې د ما د خزه د ما د مور او پلار خدمت کوله ته خپل تکې نه هغه ته مو آیا تخپل مولا چې راوړه، تخپل مولا خدمت شروع کا، هغه به سړیلو هغه بولم بیا کوي. نو تا د اوس پر د خپل مور او پلار خپل ته نه ناز ها او په خزه باندې بیا د مور او پلار خدمت کې دا چرته کیږي. قرآن تا ته وایي ښا هغه مور او پلار دي، اسلام مور او پلار دي. دویم نمبر نو د مور او پلار سره علما ذکر کوي مالن احسان به سره کول غواړي. د آیات کوي د مور او پلار سره احسان وکي، مال په ولګوا، ډاکټر طبيب داغه تنظیم ولګوا، مور او پلار باندې مال ولګوا، داغه غم خادش و داغه نن سبا د مور او پلار ډیره پیسې په ګولو دواینه باندې لګي. نن سبا چې د ما د بوډا پلار نه کیږي هغه وجه داغه دوايان نه پوره کیږي. ته چې معمولی خزه بیمار شي، بچي بیمار شي، په خور صحابه د پوره کړی داغه معمول د بلډ پرشر دوايي داغه چې ختم شي هغه بیا په ورځ ورځ داغه نه ملایي. نو قران وایي د مور او پلار باندې احسان مالن وکړي. قولن د مور او پلار سره احسان په خبرو کې وکړي. مور او پلار د په زور आवाज نه کوي، په مور او پلار باندې بچا نه راو باسي، د مور او پلار په خبرو کې احترام کوي. دویم نمبر او د مور او پلار سره فعلا نیکی کوي، ناوی په خپل زور کې. شیخ سادی سے فرمایي وای د انسان د ټولو نه لوی ارمان څه ده چې زلو یې دین او زما مور او پلار زړې دین بوډاګان کې دین. نو دا خبره تعالی الله درکې د خپل مور او پلار سره ماسوتن یو لحظه کې ناستل، دا غوي سره مجلس کول،
دا دو ارمان نستا پوره کیږي ته به لویږي نستا مور پلار به زړیږي نه مور پلار ورونه ولې زړیږي چې ځامن خپل کمرو ته ځنه شي مور پلار ته تنهایی احساس شروع شي و زمو خو دغه ژوند ولاړو ار سره خپل کمرې ته لاړ مو خو دغه شانت په کولا او بیابان پاتې شو د دې تنهایی د احساس ورځ مور پلار زړی سپینګری کوي نو چې ته ماسوتن یو لحظه د خپل مور پلار سره ناسه تا ته به همیشه ځان بچی ښکاري تا ته ځان لوی نه ښکاري چې زه خاون شم او زه بیا پلار شم او زه شم نو چې ته د مور پلار سره یو لحظه ماسوتن کې نه دا غوي سره غف شپ لګي نو تا ته به همیشه ځان بچی ښکاري او ستا مور پلار ته به تنهایی احساس نه کیږي ها نو د خپل کته سپینګری هم شي د خپل مور په دغه کې سر کېدا وای مور دستا بچوړې مخنه نه هغه به ستا په سر کې ګوتی وي تاسو سره به خبرې کوي نه هغه به دان هغه ته بدانه محسوس کی زما بچی لوی شو زما جدا شو ما سره ناسي نو ستا مور بچی ته زړیږي نو مور پلار او بچی او ته لویږي نو نن سبا ما وتا دا ګیرولې خریو چې مونږ زړیږو نو مونږ بډاګان کیږو نو د دې وجه مونږ قسم نخري ګیرل رنگون ورکو ګیر خریو لنډوي په پسنه طریقو باندې مونږ ځان یې ساتل غواړو دا غي وجه څه ده چې مونږ زړیږو نو مونږ ډېر سخت یریږو د خپل د بډاتوب نه د زړېدو مونږ ډېر پیر کیږو نو دا خوستا ارمان دی خپل مور پلار سره شیخ سادی سی وای مفصل لک کې نه هغه سره غب شپ لګوي خیر دی بیا خپل کمرې ته لاړ نو تبا لویږي نو مور پلار بده زړیږي نه اما یبلغن عندک الکبر کچر تورسیږي استا سره الکبر بډاوالتا حدهما یو تند د دواړو او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اوفن پستا سموي د دوانو ته اوفن کلمه د جدای پمور پلار باندې ستا د جدای کلمه د ټوپک دز لګي نو چې ته واده وکې چرته په غلطي کې هم دا ټکه مو وایا دا کور بده ته پریدم او کافرو ته ورک شمه او د قشان به پریدم او جدا بشم دنه دا په دې مور پلار باندې د ټوپک دز لګي دا سمو وایا هر د اختلاف خبر راشي امور پلار ته جدای مو وایا ها رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور پلار د حقوق مبارک څه فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو صحابي راغی د الله رسوله په بندګانو کې د ټول نه زیات د احسان مستحق څوک دی چې زه سره احسان وکم وستا مور پلار یا رسول الله په دیو کې زیات مستحق څوک دی وستا مور یا رسول الله بیا وستا مور یا د الله رسول بیا وستا مور پسلورم پیر یاد الله رسول بیا وستا پلار نیو د مور ولای حق دی یو د مور نه همیاشتي بغیر د ګرځېدو حق دی او یو د مور دونیم کله د پي ورکول حق دی دا درې حقونه د مور شو او د پلار اجازه یو حق دی دویم نمبر عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي رونو یو صحابي راغی د الله رسوله زما مور او پلار مړ شوی دي زه هغه سره څنګه احسان وکم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تنفل کې هغه له بګي دعا غواړه ها ته چې نفل کې هغه له دعا غواړه ها ستاره پلار مرګري دي هغه سره احسان کوه ډالې لګا ډوډۍ ولا کوه غم خادي وسره ساته دویم نمبر اسماء رضی الله تعالی عنها وای یو زمانه کې د قریش سره معاهده وشوه زما مور مشرک او ایمان نه راوړی اگر راغله د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغله او زما سره میلاو شو ما وی اې دا الله رسول زما مور د تنګي قبیلې نه راغلی نه په وفات کې زه خدمت وکم وی نبی صلی الله علیه وسلم ها فورا لار د خپل مور اکرام وکړه حالانکه زما مور مشرک او زه مسلمانو بیا نبی صلی الله علیه وسلم د والدینو چې کافری ته به سره بیا احسان کې ما او تا په نس خبره باندې رونو د خپل والدینو سره په کلونو دشمنانه کول دا کافر تمام مور پلار مشرکان دي کافران دي او زما سره زیاته کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي راغی د الله رسوله زه د مور پلار سره ځکه مخالف یم ما سره زیاته کوي نبی رسول الله اگر کستا سره زیاته کوي درې پیری فرمایل او ته بوله خلاف نه کې ورونو مور پلار په مقدس مکه باندې د الله روح ته د دې په وجه باندې ته الله پیدا کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله پر رضا کې
د مور پلار رضا ده او د مور پلار پر رضا کې د الله رضا ده د مور پلار په خفګان کې د الله خفګان ده چې کله هم د مور پلار خپي نو پوه شي زمانه الله خپي او چې مور پلار نه خوشاله نو ته پوه شي زمانه الله سره خوشاله ده دویم نمبر د مور پلار د خفګان دا اسی نه خو ستاد د ژوند او د تللو د تل د ژوند چې دا دې کې کمې زیاتې راځي مور پلار سره احسان کې چې وعده دی وکړو بیا مور پلار له فراق شین راوړي جوړه جامن راوړي خپل خود بچول راوړي هغه دا احساس تا مخالف جوړي نو چې جوړه خدي راوړي د قشان مور راوړي چې د خوراک شي خدي راوړي بچول راوړي د قشان مور راوړي مور داستا د زماده دی بچو چې کله ته د ژوند دا بیلنس بالکل صحیح ساتي چرته بس تامور پلار دا نه چې ته خپل خد بچو باندې خرچو خوراک مکو هغه خوشحاليږي او چې دې طرف ته درانه تلې او هغه ته تسپکتلې تقمور پلار ته مخالف کیږي دا څه مکو او خيار سره هغه دې چې د خدي حق مدا کوي د بچو د مور پلار په حق کې مې نه راولي نه به د مور پلار خرچ خوراک او حق خدي لورکه او نه به د خدي هغه مور پلار لورکه د ځوانو په تابع باندې حق ده نو کورونه چې د موستا وران دي دا په دغه وجه باندې وران دي یو طرف ته مونږ درونته لو بل طرف تسپکتل الله تعالی دې د مور پلار صحیح حق ادا کړي دویم نمبر ولا تنهرهما او نبر اٹے دا دواړه مور پلار باندې رټي او قلهما قولا کریما او وای دې دوانو ته قولا کریما وینا د عزت کله چې ستا والد محترم د بار نه راشي نو په بچی باندې واجب دي چې د خپل ځای نه پاسي یو مجلس ته یو غم خاده د ستا والد راغې تا غزه پرېدا یو طرف ته ودرېګا احتراما قران وی واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه او کته ساتي دې دوانو ته جناح الذل من الرحمه وزرد ذلت عجزي من الرحمه د مهرباني د مور بلار په مخ کې به اوچت نظر نه ساتي الله فرمایلی دي چې دوی ته همیشه د خپل شفقت او د محبت او د رحمت وزر کده ساتي ک ډیر کرته ستا پزړه باندې یو خبر نه لګي او پلار ته دمویا زمړه ته پس پويږي او تاسو لیونی او دماغ یې خراب دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایرونو واحد د مور پلار د نافرمانی سزا ده چې الله یې د مرګ نه مخکې ورکړي نور ټول سزاګانې الله په قیامت کې ورکړي او د مور پلار په سترګو کې اوخ کې راوسته دا غوړه دی ودردو دا واحد سزا الله د انسان د مرګ نه مخکې وباسي د چې وخت براشي چې تب پلار شي ستا بچي به ستا مخې ته ولاړ او تا ته به سکند په سکند باندې یو خبره کوي دا واحد سزا ده چې الله یې د مرګ نه مخکې د انسان نه وباسي باقي په آخرت کې وقر رب ارحمهما اوای وقل اوای رب ارحمهما اے رب زمونږه ارحمهما رحمه کې پمږان پدې دواړو باندې کما ربیانی صغیرا څنګه چې تربیت کړه دې زمونږه پړو کواله باندې نو ګوره مسلمانانو د آیات مبارکه کې الله د اوسو خبرو حکم وکړو ترجمه کا چاته یادېږي او کنه په پښتو کې یاد کړي مور پلار تبا د تکلیف خبره نه کوي مړ شوما ځان به مړ کما او به تختما پر سر به ورکما وای چې په سر باندې د درد وینو د مور پلار په مخ کې بدانه چې او سر می خوږي په دې باندې مور پلار ته درد رسي دا هم قران منه کړی یو د نن خپل مور پلار له تکلیف د غم خبر مکو دا د قران حکم دی دویم نمبر ولا تنهرهما مور پلار برټین هر قسمه سخت راشي خجي دا عادت خپل کې د الله د رضا لپاره دویم نمبر مور پلار ته همیشه کډیر غوسه او ډیر تکلیف تر باندې چې مور پلار ته مخ کې نرم لهجه استعمالو د دې اجر به الله تعالی درکړي دریم نمبر مور پلار ته همیشه د خپل عاجزۍ وزر غواړي چې کوم ځای کې د مور پلار کار به هغه کار مخ کې کوي چې د تکلیف نه او په خپل دعاګانو کې رونو همیشه دا دعا شامل کړي یا الله ما په دې والدینو باندې رحم وکړه الله چې په ډوکو لري ما تربيت کړې دي د دې آیات کې دا ټول خبره الله ذکر کړې دي دا په ځان لازم کوي ربکم رب تاسو عالم ډیر خفو ده بما فی نفوسکم پاوسبان چې تاسو په زړونو کې ان تکونو کچره تاسو یې صالحین نیکان فانه پس یقینا الله کان دلیل اوابینا
راگر جیدن کتا غفورا بخنا کون کے سبحان ربک